یو عالم علم وکه د دې دپاره چې باید په نورو خلکو فوق او لوړ یم. علم یې وکه د دې دپاره چې د نورو خلکو په منځ کې باید زه یو مطرح او مشهور سړی جوړ شم. علم مې وکه د دې دپاره چې خلک باید زما ما تحت اوسیږي او زه باید امیر یم په دې انسانانو باندې. علم مې وکه د دې دپاره چې د خلکو په منځ کې خلک ما ونازوي. نیت د ده د رب العالمین رضا نه ده. علم یې دې دپاره کړی چې دنیا د نیت پې حاصلول غواړي. امام رباني رحمت الله علیه وی دا انسان به عالم د آخرت نه وي، دا عالم د دنیا دی. ولو که د ده په دې علم باندې د دین خدمت څومره ډېر ولې ونه شي. مبارک فرمای مثال په شان ته د نی دی، مثال په شان ته د سنگ فارس دی. تاسو اورېدلي سنگ فارس یوه تیږه ده، اوسپنه ورسره ولګېږي د هغې نه سره زر جوړېږي، بل شی دې ورسره ولګو د هغې نه سره زر جوړېږي. په مبارک فرمایي دا سنگ فارس بیا هم په هغې خپل حجریت باقي پاتې ده. هغې ته څوک سره زر نه وایي، هغې ته څوک طلا نه وایي، هغې ته خلک بیا هم سنگ فارس وایي. عالمه که تا څومره هم د دین خدمت وکړه دې ته خوشحالېږه مه. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. کله خو خدای تعالی دا د دین خدمت او د دین تایید په یو فاجر انسان باندې هم کوي. تنها د دین خدمت او د دین تایید دا به علامه ستا د کامیابی نه وي. کامیابي د هغه دوران کې په برخه کیږي چې دا علم ستا دپاره ګټور راشي او ستا دپاره مفید راشي او ستا دپاره علم ګټور هغه صورت کې راځي چې مقصود ستا په دغې علم حصول د رضا د رب العالمین وي او دا نور چې کوم مقاصد دینی دي د دې په ضمن کې وي، خو مقصود ستا یوازې یوازې د رب العالمین رضا حاصلول وي، نه شهرت او نه کبر او لویي او نه د دنیا طلب. نو چې کله دا بهترین خوی در کې راغی بس ته د دنیا عالم نه یې، بیا ته د آخرت عالم یې. لکه څنګه چې اسمان په ستورو ښایسته وه، عالمه تا باندې ځمکه ښایسته ښکاره کېږي، ته به د ځمکې ښکلا یې، ته به د ځمکې زینت یې هغه دوران کې چې د علم سره عمل موجود وي. او دویمه مرتبه کې د ستورو صفت ده. رب العالمین فرمای وجعلناها رجوما للشیاطین. دا ستوري موږ د شیطانانو د پاره وژونکي او شړونکي ګرځولي. تاسو لیدلي دوستانو کله سړی اسمان ته ګوري دا ستوري منډه کي، یوه شغله په منډه لاړه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شغلې د ځغلېدو سر او راز موږ او تاسو ته بیان کړی. یو وخت داسې و چې شیاطین به وختل، بره به لاړل په یو بل به سپاره. کله چې به رب العالمین ملکو ته په وحي تکلم وکړه، ملکو به دا خبره په خپل منځ کې سره زمزمه کړه. دا شیاطین به اسمان ته نږدې ناستو، دا وینا به یې واورېدله، بیرته به راغلل دنیا ته. کاهنانو ته به یې خبره وکړه اسمان کې نن داسې خبره وشوله، پلانې علاقه باندې باران وریږي، پلانې علاقه باندې زلزله راځي، پلانې قوم باندې عذاب راځي. دوی به بیا دا خبره نورو خلکو ته وکړه او نور نبی علیه السلام فرمای دروغ به ورسره ملګري کړل. خو چې کله قرآن کریم رب العالمین را نازل کا، شیطانان چې به بره وختل، شغلې به راغلې ورباندې به ولګېدلې، سکور به یې کړل. الله تعالی فرمای د ستورو دویم صفت دا دی وجعلناها رجوما للشیاطین. دا ما د شیطانانو د پاره وژونکي او ویشتونکي ګرځولي دي. عالمه د اسمان د ستوري صفت دا دی چې شیاطین اولي. ستا صفت به په مخدم ځکه څه شي لکه څنګه چې د اسمان ستوري رجوما للشیاطین دي، ای د ځمکې ستوریا ته به هم رجوما للشیاطین وي. داسې نه ده چې خلکو ته تنها فضایل بیان کې، داسې نه ده چې خلکو ته تنها د منځونو د اودسونو ذکر کې او د هغې طریقې ورته ښایي او په استنجاګانو دې شروع کړي وي چې دا د اوړي استنجا ده او دا د ژمي استنجا ده. نه، ته باید رجوما للشیاطین اوسېږې. په دې مخدم ځکه باندې که جني شیاطین دي د هغې مکرونه باید ولس ته څرګند کړي، که انسي شیاطین دي د هغې مکرونه باید ولس ته څرګند کړي. انسي شیاطین کافر او د هغې اعوان دا څومره مکرونه او فریبونه چې دوی د امت مسلمه په حق کې لري. د عالم
عالم مسؤلیت دا دی چې دا خپل ولس ته ښکاره کړي او بیا په دغه امت کې دننه چې نبي علیه السلام موږ او تاسو ته د دې امت د 72 ګمراهو جماعتونو ذکر کړی که هغه په هر یو نوم باندې وي د عالم مسؤلیت دا دی چې د دغې شیاطینو دپاره باید هم د رجوم اوسیږي د معتزله و عقاید دي ولس ته څرګند کا د خوارجو عقاید دي ولس ته څرګند کا د نورو ګمراهو جماعتونو عقاید دي ولس ته څرګند کا ای عالمه که تا خپل مسؤلیت ادا کا او دا د ګمراهو جماعتونو عقاید د خلکو ته وښودل او ته دوی لره رجوم وګرځېدلې ستا په قربانۍ به رب العالمین د دې مخ د مځکې نه دا د فتنو ټغر راغونډ کړي نن چې په دې ملت کې او په دغې ولس کې موږ د قسمه فتنو سره مخ یو دا کمزوري زمونږ او ستاسو و علماو که یو ځوان به راپورته شه هغې به د خوارجو عقاید خلکو ته بیانول بل به نیغ ولاړو اختلاف مه کوه د اختلاف وخت نه دی که د معتزله و عقیدې به خلکو ته بیانولې بل به راپورته شوی د دې خبرو وخت نه دی نه مو بیانولې پور مو ادا که نن چې څومره امت د دې خوارجو د لاسه کړېږي او ځای په ځای علما شهیدان کړل منبرونو کې بمونه راته کېښودل مساجدو کې کېښودل لارو سرکونو کې راته کېښودل هغه علما چې هر یو د ملک د قیادت استعداد لرو ده هغه نن زمونږ په منځ کې نشته دا زما او ستا د کم همتۍ ثمره وه او دا زما او ستا د کم حوصلګۍ ثمره وه نه مو بیانول عقاید خپل ولس ته چې ولس مونږ سره تر څنګ کلک ولاړ وی هغې خلکو پې کار وکړه د هغوی تر څنګ ودرېدل نن مو نظام هم کړېږي د خوارجو نه عوام هم کړېږي د خوارجو نه راز څه شی دی که ته رجوما للشیاطین ګرځېدلی وې او دې خلکو ته دې په دې اولس کې ځای نه وی ورکړی هېڅکله به موږ د کړاوونو سره مخ نه وو او دا رجوما للشیاطین چې عالم باید د شیطانانو وژونکی وي او د هغې مکرونه ولس ته ښکاره کړي دا اوسنۍ خبرې نه دي دا نن چې حضرت شیخ صاحب د امام بخاري رحمه الله د کتاب اختتام وکړه د خپلو شاګردانو ته عوام ورونو علما په دې پوهېږي د امام بخاري رحمه الله د کتاب ابتدا د کتاب الایمان نه شوې او د امام بخاري د کتاب آخرنی کتاب الرد على الجهمية وغيرهم یا کتاب التوحید اول کتاب د صحیح بخاري هغه کتاب الایمان دی آخرنی کتاب د صحیح بخاري کتاب الرد على الجهمية علماء و شارحین راز ذکر کوي دې کې څه نکته ده امام بخاري اول کتاب الایمان راوړي او په آخره کې کتاب الرد على الجهمية راوړي او د هغې په منځ کې اعمال راوړي د هغې په منځ کې معاملات راوړي د هغې په منځ کې فضایل راوړي د هغې په منځ کې سیر راوړي دا کتاب په دومره اعلی مضامینو مشتمل دی اوله مرتبه کې درته عقیده ذکر کوي کتاب الایمان مسلمان عقیده زده که دویمه مرتبه کې طهارت ته راځي بیا ورپسې مونځ ته راځي بیا زکات او روژې ته راځي په آخره کې بیوع او معاملاتو ته راځي او بیا د کتاب په آخرنۍ حصه کې راته وایي کتاب الرد على الجهمية راز باید ستاسو شی وي عالمه د ژوند نقشه باید څه رقم جوړه کې عقیده درسته کا اعمال په ځان کې را پیدا کا او د اعمالو د را پیدا کېدو تر څنګ بیا چې څنګه امام بخاري کتاب لګولی کتاب الرد على الجهمية په ګمراه فرقو باندې ردود وکړه د هغې مکرونه خلکو ته ښکاره کړه چې کله دې د ګمراه فرقو مکرونه خلکو ته ښکاره کړل ستا په قربانۍ به رب العالمین دا اولس د فتنو نه محفوظ کړي دا ضرور نه ده چې تا ته د خلک ګلونه په غاړه کې واچوي دا ضرور نه ده چې تا د خلک ونازوي دا ضرور نه ده چې ته د کړاوونو سره نه یې مخ دا به ټول برداشت کوې وژل کېږي به تکلیف به تېروي مشقت به برداشت کوي اقتصادي کمزوري او مشکلات به برداشت کوي خو مسؤلیت دې دا دی چې رجوما للشیاطین اوسېږي د دې خلکو مکرونه ولس ته ښکاره که او دریم صفت چې کله د ځمکې زینت شوې دویم شیطانانو لره وژونکی شوې دریم بیا به خلک څه چل وکړي وبالنجم هم یهتدون رب العالمین وایي د ستورو پسې خلک روان وي په هغې لار معلوموي ځان ته عالمه تا پسې به خلک اقتدا وکړي تا پسې به بیا خلک روان شي ته به د خلکو دپاره یو مشعلې ته به د خلکو دپاره یو رڼا ته به د خلکو دپاره مقتدا خلک به ستا ستاینه کوي ته به رب العالمین ته یو ګران بنده
دی او کچرته دا درې صفتونه درکې نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمای چې صنفان دوه ډلې دي د انسانانو نه چې کله دا دوه ډلې صالح شي دا خلک ټول ورسره صالحه کیږي او که دا دوه ډلې فاسدې وي دا خلک ټول ورسره فاسدېږي خدای مبارک د عالم کبیر خبره کوي چې دا دوه ډلې که روغې وي عالم کبیر روغ دی ورسره او که دا دوه ډلې فاسدې وي عالم کبیر فاسد دی ورسره هغه دوه ډلې کومې دي الامراء والعلماء علما صالحه شي ولس ورسره صالحه کیږي عمرا صالحه شي ولس ورسره صالحه کیږي او که خدا ناخواسته عمرا مفاسد و رعیت خپل خرابېږي او که خدا ناخواسته علما مفاسد و رعیت خپل ورسره فاسدېږي الله تعالی بهترین چانس منګو تاسو ته راکړی عمرا مو الحمدلله نیکان دي په اکثري طور باندې علماو چانس دی د خدمت درته د خپل اولس خدمت وکئ د دوی ترڅنګ ودرېږئ په عقیده سنبال کوئ د دښمن د مکرونو نه آګاه کوئ او د دغې نظام مخې ته چې په هر لباس او په هر عنوان یو څوک خنډ جوړول غواړي د هغې مکرونو نه اولس آګاه کوئ آینده به زمونږ او ستاسو او زمونږ د دې اولس او زمونږ د نظام بقا دا انشاءالله مستمر او مستدامه وي د علما او مشایخو په مخ کې څو خبرې مې وکړې څه زیادت نقصان رانه شوی وي عفو غواړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جزاکم الله احسن الجزاء د جناب مفتی صاحب عبدالحق